کا چې کله زه وزیر اعظم پی ټی آی سره 15 سیټونه ګټلي په سلو کې ما ځان سره آزاد ملګري کړ ما ځان سره جماعت اسلامي ملګري کو دلته مې حکومت جوړ کو 15 کاله مې چلو تاسو فرق نو لیدل تانی ټیک شوی وي کنه وي پټواری ټیک شوی او کنه سکول کې مو استاد حاضر شوی او کنه अस्पताल کې مو ډاکټر راغلی او کنه دا ما کوششونه تاسو لپاره چې تاسو عزت وشي چې تاڼه کې ته عزت ملاو شي پټوار خانه کې ته عزت ملاو شي अस्पताल کې ته عزت ملاو شي سکول کې غریب بچو ته تعلیم ملاو شي او د کمیشن او د غلو خلاف ما جهاد کړی تاسو لپاره ما ډیر دشمنان جوړ شي او د الله نه بغیر د چام پروا نه کوم نه را سره غم شته ایمانداري سره کوم اراده مخله الله تعالی را سره مدد کوي دا خبرې ځکه تاسو ته کوم چې دا دلته ما بچی ناستي زه 2 کالو یم اوس ما ټوله زندګي تاسو ته واړوله او ما تاسو نه ډېر امیدونه ما خپل امیدونه تاسو پوره نه کړل تاسو امیدونه ما پوره کړل جواب راکولی شي ما تاسو امیدونه پوره کړي دي کړي دي بله خبره کارونه پرېږده هغه تاسو وینئ که څوک یې نه ویني چشمې دې واچوي خو زه تاسو یو خبره کوم چې ټول نه ښه کار کم یو شوی دا د پاکستان کې د خیبر پښتونخوا چا سره شناختی کارت دی هغه علاج عمران خان مفت کړو دا څوک کولی شي خراب وکړه شرم پکار دی چې چا ځان خراب ورکړي شرم ولا پکار دی ما چا دې شرم ورشي هغه به ډوب شي نو ګوره دې نه غټ کار بل نشته دی یو غریب سړي ته سوچ وکړي چې په هغه باندې اپریشن رالو 15 لک روپۍ ورته پکاري کم ځای نه به راوړي خیرات به غواړي کور به خرڅوي قرضونه به اخلي نن د الله تعالی شکر هسپتال ته لاړ شي د غټ بهترین نه بهترین هسپتال ته لاړ شي مفت هارت اپریشن کیږي مفت اپریشن کیږي مفت علاج دی نو دام نه یادوي یو دوام نشي کولای عمران خان ته چې الله تعالی عمر ورکړي اگر تاسو علاج مفت کو دا دنیا کې ډېر کم ملکونه دي چې علاج مفت دی صرف یورپ کې دی امریکا کې مفت علاج نشته یو کینیډا کې شته باقي دنیا یو ملک کې مفت علاج نشته